اسرافیل علیہ السلام په دې مقرر دی. دا شپېلۍ په حدیث کې راځي پر یې خوله کې نیولې ده، دا تندی تریو کړی دی او د الله طرف ته متوجه دی دقسې چې کم آن کې به الله وي چې پوک وه، چې پوک وایي نو دا خلک به ځای په ځای باندې داسې لکه دا سوکړه راشي او دا شنه بوټي ځای په ځای باندې غړندېږي او وچېږي، دقسې به دا خلک ځای په ځای باندې دغه شي. حدیث کې راځي 2 کسان به وي او کپړه به یې په لاس کې نیولي. که تاسو خیال کړی په دې بازارونو کې چې کله بعضې دکان بندي نو یو سړي کپړه راوړي دغه بند دکان مخې ته خپلې کپړې ایښي او بل ملګری ورسره وي او دا تان راوالي، یو کس په لاس کې تان یو بل شاته ځي او تان خوری دسې په دواړو لاسونو کې نیولې او دا خلک چې ځي راځي خوښې شي بس راشي وایي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي دغسې یو 2 کسانو به په خپل منځ کې تان نیولی او دا به داسې راکاږي او دلته به اسرافیل علیه السلام شپېلۍ شروع کړي، هر څه به په ځای ځای باندې پاتې شي. دې وجې نه دا د قیامت په باره کې دا خبره ده چې ابر جمعې په ورځ باندې قایمېږي او همدا وجه ده چې حدیث کې راغلی دي چې د جمعې په سهار باندې د سبا د راختو نه د نور د راختلو پورې دا تمام حیوانات تمام څاروي دا دقسې دا غوږونه نیولي او چې اوس به کله اسرافیل چغه وهي سوا د انسانانو پیریانو نه چې دوی په غفلت کې پراته دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث کې راځي انا وساعتک هاتین، دا ګوتې داسې کړې انا دا 2 ګوتې انا وساعتک هاتین، دا مسواکۍ ګوتاره دی منځ ګوتې نه څونه کمه ده، دومره زره قیامت نه مخکې. دې وجې نه پیغمبر خدا ته پیغمبر آخر الزمان وایي.